السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مسئ راځو د خیر سره د ایکسل په لوري باندې نن په ایکسل کې د انوایس په برابر کې بیان درته کوم څنګه موږ تاسو کولی شو چې په ایکسل کې یو انوایس جوړ کړو او کوم وخت چې موږ تاسو یو انوایس جوړوو یو لیټر جوړوو موږ تاسو یو څو مهم ټکي ته به ډېر پام وي لکه اول د واره د پیج سیټ اپ ته چې اول به د پیج سیټ اپ وکړو بیا چې کوم وخت می مثال خط ولیکي د هغه مابعده بیا فونټ کلر او ډیزاین هغه بیا وروسته به بیا ورته وي نو اول د واره به مهم پیج سیټ اپ دی چې کار شروع کوئ اول د واره به پیج سیټ اپ ورکوئ رابسو پیج ته سایز ته به راسو A4 سایز اور د هغه رقم پورټریټ اور مارجن به نارمل کړو ګوره دغه زموږ ستاسو پیج راښیي دغه نښان چې دا ښکاره کوي یعنې ستاسو پیج در دغه ځای پورې دی که چیرې تاسې در دې پیج واوړئ بیا دویم پیج شروع کیږي نو رابسو دلته به ولیکو MCA کمپیوټر MCA کمپیوټر اور دغه رقم به ولیکو بلوچستان چمن اور دلته به بیا لاندې ولیکو کانټیکټ نمبر کانټیکټ نمبر دی مثلا 92 314 1 2 3 4 5 6 اور بیا براسو یو خانه به پرېږدو لاندې د هغه مابعده به ولیکو ریفرنس نمبر به ولیکو اور بیا به ولاړ شو دلته به ډیټ ولیکو دلته به ولیکو ډیټ دلته به ډیټ ولیکو بیا به راسو یوه خانه به بیا پرېږدو د هغه لاندې به بیا ولیکو نیم نوم به ولیکو بیا به یوه خانه پرېږدو بیا به راسو لاندې به دلته بیا ولیکو سیریل نمبر اور د هغه رقم دلته به ولیکو description به ولیکو اور د هغه رقم دلته به بیا ولیکو quantity اور د هغه رقم دلته به بیا ولیکو unit price اور دلته به بیا ولیکو total یار به دې ته څه ډیزاین ورکړو د هغه مابعده به بیا نور دغه ولیکو رابسو پر دې چې به ودرېږو دا لیکه به داسې راکش کړو دا به راو هم ته به راسو په هم کې به دا مرج باندې به کلیک وکړو اور سایز به ورکړو 26 د هیډلاینز دغه دی رینج دی اور دغه رقم راځو دا بلوچستان چمن دا به هم مرج کو اور کانټیکټ نمبر به مرج کو دغه مابعده به راسو ریفرنس ته د ریفرنس په مخ ته چې کومې دغه دوې لیکې دي دا به مرج کو اور د ډیټ په مخ ته چې کومې دا دوې لیکې دي دا به مرج کو اور دلته به لاندې لیکې ورکړو دې ته دا لاندې بارډرز به پر اپلای کړو د نیم هغې به ټوټل مرج کړو اور لاندې بارډرز به پر اپلای کړو دغه رقم راځو ډسکریپشن ته ډسکریپشن به در دې ځای پورې مرج کړو رابسو د خیر سره دا به سلیکټ کړو ایڅه به یې بولډ کړو دا توري بولډ به یې کړو دا به هم بولډ کړو और डेट به هم بولډ کو نه
اوس تر دا ځای پورې زموږ ستاسو ټیبل جوړ سو. اوس به راسو دا مې مرج کړي. دا مرج به لاندې داسې راکش کړم در کومه ځای پورې چې مثال زه غواړم چې دا مرج کړمه نه در دا ځای پورې مثلا زه غواړم در دا ځای پورې دا مرج کړم. ستا یې څه پورې اوس راځو د خیره سره ټیبل به سلیکټ کړو. داسې ټیبل چې مې سلیکټ کړي پر دې باندې به آل بارډرز اپلای کوو. اوس آل بارډرز به پر اپلای کوو. آل بارډرز مې پر اپلای کړي. اوس راځو د خیره سره دلته دغه دوې خانې به مرج کړو نه اور دغه رقم دا لاندې دوې خانې به هم مرج کړو اور دا لاندې دوې خانې به هم مرج کړو نه. دلته به ولیکو ټوټل اور لاندې به ولیکو ایډوانس اور دلته بیا به ولیکو بیلنس. را بسو پر دې ایریا به سلیکشن واخو. دا به هم آل بارډرز. اوس د ساین دپاره دلته به راسو ساین ته ساین دلته مې ساین ولیکئ. دغه دوې خانې د ساین او مخ ته دا به سلیکټ کو مرج به کو اور باټم بارډر به کو. باټم بارډر پر اپلای کی چې کوم وخت مثال د کنټرول پی بټن وای ګوره زموږ تاسو ټیبل به دا رقم ښکاره کیږي. ګوره انوایس بیکس اسکیپ ته به ورته بټن شاته به ولاړ سو نو را به سو دلته به یې څه فارمولې پکې اپلای کو. دا انوایس په ایکسل کې جوړول دا کومې فایدې لري؟ دا فایدې لري چې مثلا موږ تاسو کولی شو چې دلته فارموله اپلای کو اور زموږ کار نور هم موږ ته اسانه شي. مثال په سیریل نمبر 1 کې موږ رانیوي کیبورډ مې رانیوه. دلته به کوانټیټي ورکو مثلا 50 اور یونټ پرایس یې د پر پیس ته 150 په یو نیم سل یعنی یو پیس په یو نیم سل 50 کوانټیټي تعداد دی. اوس به راسو د خیره سره ټوټل ته راسو. دلته به فارمولا کې اپلای کو از اکویل ټو بو د اچ لسمه خانه. ګوره د اچ لسمه خانه دا به چش کو ضرب دا به ضرب کو د جی لسمه خانې سره صحیح سو چې څنګه مې انټر ووایي ډایرکټ به موږ تاسو ته دلته جواب راکوي. اوس د بار فارمولې د اپلای کول دپاره ضرورت نشته. کوم وخت چې موږ 2 سیکنډ سیریل دلته رالو دلته مې ولیکئ موزونه مې رانیولي دي مثال 20 موزه دي اور په دې کې تقریبا 50 موزه 100 موزه مې رانیولي دي په 100 روپۍ دي په 100 روپۍ یو دانه موز دی 20 دانې تعداد دي. دلته د فارمولې اپلای کول دپاره اسانه طریقه ده. د هر ګړۍ لیکلو ضرورت نشته. صرف پر دا کونه چې څنګه کلیک وکړئ داسې به راکش کړي دا فارموله را بیا وړي در دا ټوټل در ځای پورې ګوره چې کوم وخت موږ ته دلته شی لیکو هلته به ډایرکټ اپلای کېږي. ټوټل ته به راسو را به سو ټوټل ته دلته به ولیکو سم سم مې ولیکئ بریکټ شروع ایریا سلیکشن به ورکړو چې کوم یو سره جمع کړي د آی د لسمې خانې مثال 7 بیا تر د آی در 20 خانې پورې به انټر به بریکټ کلوز انټر. ګوره دی دلته ډایرکټ موږ ته جمع کوي اور ایډوانس پیسې ورکړي دي مثلا په دې کې ورکړي دي 5000 یې نغدي ورکړي دي. د څو بقایه کېږي دلته به بیلنس راوباسو از اکویل ټو فارمولا به ورکو سلیکشن به ورکو چې مثلا د آی دغه
اوویشتمه خانه چې ده دا به چیش کې منفي به کې د آی اتهویشتم خانې څخه صحیح شو د آی نویشتم خانې څخه د آی اتهویشتمه خانه به منفي کې نویشتمه خانه یعنی چې مثال 15,000 دي یعنی د 9,500 څخه به منفي کې 15,000 او موږ ته به جواب راوباسي څو پاتېږي 4,500 صحیح شو. اوس چې کوم وخت موږ دلته مثلا دا دی دریم سیریل نمبر 3 راځو د خیر سره دلته مې رانیوي لیډ مې رانیوله 40 دانې اور پر پیس په 30 روپۍ دي نو ټوټل څو کېږي 1200 کېږي ګوره 1200 کېږي. دلته ډایرکټ زموږ تاسو د ګوره فارموله اپلای شوې ده ټوټل هم ډایرکټ راوړي اور بقایجات هم ډایرکټ راوړي ګوره 5700 اوس دی بقایا شو. د ایکسل کې انوایس جوړول هغه دا فایده لري. اوس به راسو دلته به کلر پر اپلای کو مثلا دلته به کلر ورکو بلیک کلر می ورکی اور د خط ډیزاین می ورکی وایټ اور راغسو د لاندې کانټیکټ ته به کلر ورکو ګری کلر می پر اپلای کی اور دغه رقم پر سیریل نمبر باندې می ګری کلر اپلای کی اور دغه رقم پر ټوټل باندې ګری کلر اپلای کی. اوس موږ تاسو ګوره په کنټرول پی سره موږ تاسو دغه راښکاره کوي انوایس څه رقم دی ګوره داسې په ډیزاین کې جوړ شو ګوره دا نور لیکي نه پرنټیږي صرف هغه پرنټیږي کوم موږ تاسو چې بارډرز اپلای کړي دي. نو دا وګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق دا دی وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسو نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ کمنټ لازم